बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د دې مخکې کې لیکچر کې موږ کیپیسیټر ټاپک وکړو ای سره موږ کیپیسیټنس ویو او ټایپس اف کیپیسیټر هم وکړل. اوس چې دی موږ د کیپیسیټر سره ریلیټډ یو اگزامپل او اسایمنټ دی دا کوو. اگزامپل 13.4 Example 13.4 کې څه وایي a typical capacitor in an MP3 player has capacitance دومره. یو MP3 player دی ټیک ده MP3 پای کې کیپیسیټر لګېدلې دی چې دای د وجه د MP3 ډایرکټ لګي پای کې دای کیپیسیټنس څومره دی سی نو ګیون کې بزولی کما چې داغه څومره چارج سٹور کوي کیپیسیټنس څومره دی 0.10 microfarad the capacitance there. If a charge 5 microcoulomb is placed on the plate, کوئی کچرته موږ سره د کیپیسیټر دو پلیټس چې کوم وي په دې باندې چارج څومره وي 5 microcoulomb کیو چارج څومره وي 5 microcoulomb نو وای د دې کیپیسیټر ترمنځ پوتنشل ډیفرنس په څومره وي ولټیج به د دې څومره وي د معلومولو لپاره تاسو ته پته فارموله ده V = Q/C دا فارموله ده کنه دې کې سمپل پټینګ وکړئ V په خپل ځای 5 ملټیپلای مایکرو ویلیو چې دا پریفکس کې څومره ده 10 پاور ماینس 6 نو دې په ځای 10 پاور ماینس 6 او کولم ډیوایډ بای کیپیسیټنس څومره دی نو کیپیسیټنس 0.10 مایکرو ملټیپلای 10 پاور ماینس 6 او F فیرډ دی ٹھیک شو 10 پاور ماینس 6 د 10 پاور ماینس 6 سره کټ شو V دا په دې ډیوایډ کړئ 5 په 0.1 چې ډیوایډ کړئ د دې نه 50 راځي کنه د دې نه 50 او یونټ په سره راځي وولټ 50 وولټ ټیک شو اوس 50 وولټ یونټ څنګه راځي نو دا ما تاسو الریډي ویلی مو په مخکې د دې نه مخکې اگزامپل کې خو بیا مرته ګورئ دلته کولم شو او دلته فیرډ دی ټیک ده اوس فیرډ چې دی د کیپیسیټنس د څه برابر دی د Q/V ټیک شو نو کیپیسیټنس په خپل ځای ولیکئ چارج دی په ځای کولم د دې په ځای وولټ نو فیرډ د څه برابر دی د کولم بای وولټ نو دې فیرډ په ځای به زه څه ولګوم کولم بای وولټ ټیک شو نو کولم کټ شو وولټ به راوخت نو صرف وولټ نو 50 وولټ موږ سره د دې اسایمنټ 13.4 assignment کې څه وایي the potential difference across the plate of capacitor is 500 volt وایي plates of capacitor دي ټیک ته داسې د دې ترمنځ پوتنشل څومره دی 500 وولټ پوتنشل ډیفرنس څومره دی 500 وولټ نو ګیون کې به زه V ولیکم 500 وولټ وایي the charge on each plate is 0.02 coulomb چارج په پلیټس باندې څومره دی 0.02 کولم نو وایي what is the capacitance of capacitor required کې څه وایي چې د دې کیپیسیټنس په څومره وي ابیلیټي به څومره وي چې دا څومره چارج سٹور کولی شي نو د کیپیسیټنس لپاره موږ څه فارموله ده C = Q/V دې فارموله کې سمپل پوټینګ وکړئ نو C په خپل ځای شو چارج څومره دی 0.02 کولم او potential difference څومره دی 500 وولټ نو C = 0.02 500 او 2/5 0.00004 او وولټ بای کولم دا به د انسر وي یا وولټ بای کولم چې دی موږ سره څه برابر دی د فیرډ دا موږ دلته فارمولې نه راوباسو کنه C = Q/V دی کولم وولټ دا موږ سره څه برابر دی د فیرډ نو د دې په ځای زه فیرډ هم لګولی شم 0.0004 فیرډ یا چې دی پوینټ هغه طرف ته واړوئ
نو دا به موږ سره څه شي 1 2 3 4 5 6 پوینټ دلته راولي 6 بشي نو 40 بشي 40 او پوینټ دیزی درالو ملټیپلای 10 پاور ماینس 6 16 سي اخوا لاړو کنه نو 40 ملټیپلای 10 پاور ماینس 6 چې رائټ سایډ ته لاړ شي موږ نیگیټیو 6 لګو نو نیگیټیو 6 شو او فیرډ په خپل ځای اوس تاسو وایئ چې دا ملټیپلای 10 پاور ماینس 6 یې ولې ولګو نو دا د دې لپاره ها چې 10 پاور ماینس 6 د څه برابر دی د مایکرو نو دې کې زه یو پریفکس لګولی شم نو سی از اکول ټو 40 مایکرو فیرډ نو دا انسر چې دی لږ ښکلی ښکاري ټیک ده نور دا انسر هم تاسو سره ټیک دی سی از اکول ټو 0.0004 فیرډ خو په کیپیسیټنس کې موږ ویلیو چې فیرډ چې ډېر غټ یونټ دی نو د کیپیسیټنس دغه چې دی موږ ویلیو موږ په مایکرو نینو فیرډ کې لیکو ځکه چې دا لږه وړه ویلیو ده څنګه چې دلته تاسو لګورئ مایکرو فیرډ کې د کیپیسیټنس درکړی و نو موږ مایکرو فیرډ کې کیپیسیټنس معلوم کو ټیک ده